قاری صاحب اختر هم را روان دی، خلک به چې کوم دی دا فدیه ورکوي، فطرانه به ورکوي، دا چاته ورکول پکار دي؟ آیا دا چې کوم دی نو لازمي دي؟ عمر جمشید صاحب صدقه فطر دا واجب ده په هغه چا باندې چې هغه د نصاب مالک وي، هغه سره دومره سوي چې هغه سره کم از کم نغدي پیسې 1,79,000. ما وختي د یو زرګر نه معلومات وکړه، یو غټ بازار کې ناغوي چې نن سبا 52.5 توله چاندي 1,79,000 روپۍ دي. چې یا خو سر دومره نغدي روپۍ وي، قرضه پې نه وي، یا د دې نه علاوه چې د سر په کور کې داسې شی نه دي چې هغه د ضرورت اصلیه نه ماورا دي، بهر دي یعنی کوم د کور ضرورتونه شی نه دي، د هغې نه علاوه ورسره داسې شی نه پراته دي چې د هغې قیمت ولګوي هغه 1,79,000 روپو ته رسیږي، نو په ده باندې صدقه فطر واجبه ده. دی به صدقه فطر ورکوي د خپل، او که ده شادي شده دی د ده بچي دي د هغه خپل نابالغو بچو به هم ورکوي. حاجي دا راته ووایي قاري صاحب چې لکه څومره یو کس په سر تقریبا 100 روپۍ پکار دي، څه نه 200 یا دی، څه نه 220 یا دی، دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ عام طور باندې د دې علاقې علما کرامو کومه فیصله کړې ده هغه 200 ده. یو څوک 220 230 روپۍ ورکوي، لکه څنګه موږ سره قرب و جوار کې دي، نو دا احتیاطاً دي، په دې کې ثواب دی. ممکنه ده چې یو انسان د الله نه څومره یېرېږي نو 100 روپو باندې دومره خبره نه ده چې هغه ورکړلی شي. نور به تاسو دې حوالې سره څه ویل غواړئ چې لکه هر سړی به دغه 220 230 ورکوي، که یار یو سړی مالدار دی مثال خبره هغه ډېرې هم ورکولی شي؟ عمر جمشید صاحب خبره داسې ده چې زموږ په دې معاشره کې موږ ټولو خلکو صرف د غنمو ریټ ته ګورو، د هغې پیسې ورکوو. حقیقت داسې نه دی. حقیقت خو داسې دی چې کوم دې کې اجناس دي مختلفو، بای کې غنم دي، بای کې وربشي دي، بای کې کشمش دي، نو کوم چې عام طور باندې یو سړی ډېر مالدار دی او ډېر مالدار دی، نو هغه به خپل کوشش کوي ځان ته به وګوري چې زه به وربشو یا به کشمش باندې ورکولی شم، نو هغه 4 4.5 کیلو دي. او عام داسې متوسطه طبقه چې د نصاب مالک ده، نو که هغو په غنم څه ورکوي، نو عام طور باندې د هغو دپاره دغه 200 علاقې علماو دا فیصله کړې ده چې هغو د 200 روپۍ ادا کړي. که یو سړی ډېر زیات غریب وي، ډېر زیات بېوسه وي، هغه دا 200 روپۍ هم نشي ورکولی، نو آیا د دې لپاره بیا لکه دغه شته چې دا معاف کېدل شته چې یاره خیر دی دې نه ورکوي بیا؟ عمر جمشید صاحب زموږ په عرف کې دا مشهوره ده چې سرسایه په هر سر باندې ده، دا غلطه ده. دا په هر سر باندې نه ده، دا په صاحب نصاب باندې. ما تاسو ته ووي چې د یو چا سره کم از کم 1,79,000 روپۍ ورسره وي او د باندې د چا قرضې څه نه وي، نو دغه سړي باندې یا دغه زنانه باندې چې دی دا صدقه فطر ورکول دي. بیا چې دا سړی ورکوي، دی به د خپلو نابالغو بچو هم چې د صدقه فطر ورکوي. که د خپلې ښځې ورکوله ډېره ښه خبره د احسان دی. کوم خپل بالغ بچي دي که د هغوی ورکوله دا د احسان دی به خپلو بالغ بچو، که نه د بالغو بچو د ده په سر ورکول لازم نه دي. قاري صاحب آخري تپوس نه کومه، دا کوم ماشوم چې د اختر په ورځ باندې پیدا شي، آیا د ده به هم فطرانه سرسایه ورکول غواړي که نه ده به نه ورکوي؟ علما کرام فرمایي چې کله یو داسې ماشوم چې هغه د اختر په ورځ باندې یعنې د اختر د مونځ نه وروستو پیدا دی، په هغه باندې نشته، خو که د دې نه مخکې پیدا دی یعنې دا ورځ لا شروع شوې نه ده، نو د هغې نه مخکې چې دا بچی پیدا شو، چې د په پلار باندې صدقه فطر شته دی، نو په دې بچي به هم وي، که په پلار یې نه نو په دې بچي باندې به هم نه وي. ښه قاري صاحب دا راته ووایي چې دا فدیه چې کومه ده دا ولې ورکولی کېږي یکه؟ میر جمشید صاحب د دې وجه دا ده په اسلام کې، ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې صدقه فطر دا د روژې دپاره ځکه ده چې د تا نه کوم کمیانې شوي دي په ژبه باندې د رمضان المبارک احترام د ذات نه دی کړی، خولې نه د څه بدې خبرې وتې دي. یو فلسفه یې دا ده چې د هغې سره د ګناهونه ستا معاف شي، لکه موږ چې څنګه په فرایضو پسې وروسته نوافل دي او سنت دي چې ستا د فرایضو تکمیل شي. او دویمه د دې فلسفه دا ده چې دې کې د مساکینو خوراک دی، ځکه چې کله روژه ختمه شي اختر شي نو د مالدار په کور کې خوشحالیانې شي، او که غریب سره څه خوراک او څښاک نه وي نو هغه روژه چې تېره شي د هغه په کور کې بیا هم روژه وي، ځکه اثر به د خوراک څه وي نه. نو چې کله د مالداران صاحب نصاب د خپله صدقه فطر د غریب ته ورکړي او هغه په دې خوشحالو کې په چپلو کې په جامو کې د نورو بچو سره برابر شي، نو د ټولو به خوشحالي شریک شي. نو دا د اسلام فلسفه په دې کې دا ده چې د ټولو خوشحالي اختر یو شي، او دویمه دا ده چې دغه کوم ستا په رمضان کې تا نه کمیانې شوي دي چې دای سره دای تکمیل او مکمل شي ستا رمضان. دا چاته ورکول غواړي قاري صاحب؟ عام طور باندې خو د هغه چاته ورکول غواړي کوم چې د زکات مستحقین دي، یا هغه څوک چې هغه صدقه فطر نشي ورکولی په خپله، نو ته دله صدقه فطر ورکولی شي. خو بعضې خلک دا داسې وکړي چې دا چاله په تنخواه کې ورکوي، مثلا په کور کې یو مزدور دی او خادم دی هغه کار کوي، نو سوچ وکړي چې یاره 2-3 زره روپۍ کېږي، راځه دله په تنخواه کې څه دا ورکو څه به نوره ورکو،
نو دا ګناه ده، دا په تنخواه کې نشي ورکول. دغه شان په جومات کې په تعمیر کې یا مدرسه کې دا نشي ورکولی. دا به غریب له ورکوي چې د دې مستحق او د دې مالک وګرځېږي. صحیح. او قاری صاحب بهتره خبره دا ده چې په رمضان کې سړی ورکي او کنه د اختر په ورځ ورکي. زه خو اسې مونږ ذهن تور باندې دا خبره ذهن ته راځي چې یاره سړی مخکې نه ورکي نو غریب سړی به باندې ځان اختر ته سوالي کنه د اختر پرهیز لازمي ده. عام طور باندې فقها کرام دا لیکلي دي په دې کې 2 اقوال دي چې په رمضان المبارک کې که په درمیان کې ورکړي نو دا بهتره ده، ځکه چې یو چا له ته ورکړي به ځان ته کپړې جوړي، ځان ته به چپل یخلي. اوس که ته د اختر په ورځ باندې هغه ته دا ورکړي او هغه جوړي نه وي نو هغه به د اختر په ورځ باندې چېرته جوړه اخلي او چېرته به چاله ورکړي چې یو درځي هغې جوړه کړي. نو علما وایي چې د صدقه فطر کې بهتره خبر دا ده چې تی په داسې وخت ورکړه چې دې کې غریب ته زیاته نفع ورسي. نو هغه دا ده چې انسان یې په رمضان کې ورکړي، د رمضان نه مخکې نه کېږي او د رمضان د اختر نه وروسته دا بیا صدقه فطر نه دی، د عامه صدقه ده بس. نو بهتره دا ده چې هغې نه مخکې ورکړلی شي. لکه دا به رمضان کې ورکول غواړي. رمضان کې بهتره خبره ده جی. اخري کې به زمونږ د کتونکو ته څه ویل غواړي؟ نو زه دا ویل غواړم چې د خپل ځان سره زه ټولو کتونکو ته دا یو پیغام ورکوم چې آخري عشره دا موږ رب ذوالجلال ته وجاړو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شهر داسې یو میاشت را روانه ده چې هغې اول رحمت دی، درمیان کې مغفرت دی، اخر کې د جهنم نه خلاصي ده. یقینا د آخري عشره زموږ سره آخري چانس دی. په دې کې موږ چې څومره کمیانې رانه شوي دي هغه ګناهونه مو کړي دي، الله تعالی ته وجاړو، خپل ځان په الله تعالی باندې معاف کړو، الله تعالی زموږ مغفرت وکړي. او په دې کې موږ چې کوم الله تعالی مالدار او صاحب استطاعت پیدا کړی دي چې په خپل گاوند کې وګوري چې د ځان سره خپل بچی له 4 او 5 جوړي کم از کم غریب سره مو ګوري چې داسې نه یو بچی ټوله شپه د مور لمنې لیسلی وي او هغه مور ته جاړي، مور ته هم خوب نه ورځي، ده ته هم نه ورځي. نو دې مالدار ته به یو سوالیه نشان دی چې تا ځان بچو ته 4 5 جوړې کړي دي، نو یو ته غریب بچی ته ولې نشي جوړولی؟ نو خپل آس پاس کې اړوس پړوس کې قتل غواړي، نظر اچول غواړي. کوم غریبانان دي چې هغه زموږ سره به د اختر به د خوشحالو کې شریک شي. ډیره مهرباني قاری صاحب د وخت راکولو ملګرو. دا مولانا سید الله صاحب چې امید لرم تاسو به دا خبرې خوښې شوي وي. ډېر زیات انفارمیټیو ویډیو وه، ډېرې اهمې مسلې وي. امید لرم تاسو خوښ شوي وي. مزید داسې ویډیوز دپاره زما د فیسبوک پاڼه محمد عمر جمشید فالو کړئ.